بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی پرون سبق کې منګه د محمود او قاعده شروع کړې وې د محمود تعریف سو محمود څه ته وای چې د فاعل لام کلمې په مقابله کې پکې حمزه راغلي نو ایت سوې محمود وای د محمود څو قسمونه دي درې محمود الفا محمود العين ها نو دا قاعده چې دي کنه دا د درې وانو سره لګي د محمود الفا سره هم لګي د محمود العين سره هم لګي او د محمود اللام سره هم لګي بیا به ګردانونه چې د محمود الفا په جدا ګردانونه یو د محمود العين په جدا یو د محمود اللام په جدا ان شاء الله ایگزام ټایم کې به وینم ها پرون سبق کې منګه د محمود په باره کې څلور قاعده ویلې وي او د دې سره په ځمن کې په قاعده منګه نور ویلې وي منګه اول دا قاعده ویلې وي چې را راسن بو سناو ایمان والا دوه قاعده منګه په یو طریقه باندې بیان کړې وي ادا چې موږ حمزه چې کله ساکنه راغلي وي حمزه منفرده باندې چې یو حمزه او ساکنه وي حمزه چې یو راغلي یو ساکنه وي نو ما قبل درې متحرک وي حمزه ساکنه ما قبل متحرک وي دا ما قبل متحرک بدل وو حال نه خالی نه وي یا ولا حمزه ساکنین ما قبل هم حمزه راغلی وي یا ولا حمزه ساکنین ما قبل د حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلی وي کچرته د حمزه نه علاوه مخکې د حمزه ساکنین مخکې بل حمزه متحرک راغلی و نو بیا د حمزه ساکنه د ما قبل حرکت موافق فعل سره بدلول واجب دي لکه امن سے امن اؤمن سے اومن ایمان سے ایمان دویم موږ ویلو کچرته دغه حمزه ساکنه او ما قبل لري حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلی وو نو بیا د حمزه ساکنه د ما قبل حرف ته حرکت موافق فعل سره بدلول جایز دي که حمزه راغلی او واجب دي او کدا راغلی او جایز دي لکه راس سے راس بؤس سے بوز او ذئب سے ذئب صحیح شولا ها بیا موږ دا ویلو چې کله په یو کلمه کې دوه حمزه متحرکې راشي نو دا دوه حمزه متحرکې به خالی نه وي د دوه حالونه یا په دې دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره وي یا په دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره نه وي کچته په دې دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره وا بیا د دویمه حمزه په یا سره بدلول واجب دي او دې قاعده ته لګي چې جائن والا قاعده وې په دې کې چې دوه حمزه جمع کیږي نو موږ بل اول د جائن تعلیل کو چې جائن په اصل کې جایئن جالک جیا اصل لري جیا ده خ بیا موږ ویلو چې په دې کې به موږ د اول قاعده لګو نو قاعده موږ ویلو چې د الف د اسم فاعل ورسره واو یا راشي واو او یا راشي دغه واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي د قاعده د وجه نه موږ رجائن جائن جوړ کو اوس دوه حمزه را لې یو حمزه به مکسوره وا نو دویم حمزه په سره بدل کړو جائن جوړ شو اوس د يدعو يرمي د وجه نه د یا د ضمه دا موږ وګرځوله جائن دي جوړ شو التقاء ساکنه نور راغله او له به مدو وګرځو جائن شو اگر په دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره نه و نو بیا د دویمه حمزه په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي او دې قاعده ته اوادمو ولا قاعده وي چې لکه اصل کې ادمو پوه شو دې باندې ها خاجي اوس د دې نه بل قاعده د نننی سبق مونږه اولنې قاعده وایو چې دې قاعده ته خطوایا ولا قاعده دلته کې لیکل ده خطوایا ولا قاعده په اصل کې خطيئه وزن فاعله ده خطيئه وزن څه ده فاعله وزن ده او دا خطيئه ولا قاعده په دې نورو کتابونو کې خطایا ولا قاعده دا د ناقصو په قاعده کې ذکر شوی ده لکه دلته خدا په دای کې ذکر کړی ده چې په محموزو کې خو په دې نورو کتابونو کې په ارشاد الصرف کې او دا شاند صرف دا کاپیانې دي نو په دې کې دا قاعده دغه متعلق ده د څور ته وایي د بناقصو کې ده او هغه قاعده ته پای کې نوم وي رخایا او خطایا والا قاعده رخایا خطایا والا قاعده خاجي ګوره دا قاعده بدې کې ما لول قاعده کو اسانه قاعده ده چې هر هغه حمزه چې د الف مفاعل نو ورستو الف مفاعل غوځنه پیژنو مفاعل د چی شی مفاعل جمع منتهى الجموع جمع منتهى الجموع څه ته مخکې مونږ ویلو چې دا غي نو ورستو چې دا غي نورې جمع تکسیر ناراضي جمع تکسیر نورې ناراضي بیا مونږ ویلو چې د جمع تکسیر او د جمع منتهى الجموع شپږ اوزان دي کم دي افاعل افاعيل مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل دا درې اوزان دي دا شپږ اوزان دي مونږ ویلو پوه شئ یو پکې وزن مفاعل دی نو مونږ وایو چې لګي کله چې د الف د مفاعل نو ورستو حمزه راشي
دا الف د مفاعیل، دا الف د مفاعیل نورسته مطلب بدای چې دا د جمع منتهى الجموع، یعنی په جمع منتهى الجموع کې چې الف راځي په دریم ځای کې موږ وی چې لاولید باندې حرفونه او متحرک وي، دریم ځای به الف علامه د جمع منتهى الجموع راغلي. الکه دا کاپیانې بندي کوي، کاپیانې کتابونه بند کوي په دې ټیم کې مګ ګورئ. یو خو یا خو ځان چې کم کسان لیکل کوي یا لیکل کوي، نور دې نه هغه کاپی کتاب په دې ټیم کې ځکه مو کولاوي کنه چې زه تاسو ته ببل طرز باندې ما اته بلاندې کتاب ته بلی فکرې نو ته به چې الګ په کتاب کې یو شن لیکل دی د خو بل شن مونږ ته وای او په کعبه کې یو شن لیکل دی مونږ ته بل شن دی وای نو په اخر کې بیا تاسو وینئ د ما هغه مطلب به وي ولکه تعبیر به جدا جدای نو هغه کې تاسو خپل ځین مو مشوش کوئ په دې ټیم کې چې کله زه وایم او بیا واپس تاغې خپل کاپی کسر سره کاپی دی او کتاب دی جوړی ته بیا وګوره که زما په دې کې فرق او کاغذ ته آسان کړو هغه زه ته او که زما ته آسان کړو زما راځو ته په دې کې سب بندیش نشته ده ته تاسو کوم زه ته وای صحیح شولا ها هر هغه حمزه چې د الف دا مفاعل نو ورستو راشي نو دغه حمزه پیا سره پیا مفتوحه سره بدلول واجب دي خو شرط ولدا ده چې په مفرد کې با د حمزه با د یا نه مخکې نه وي حمزه به د یا نه مخکې نه وي لکه تاسو ماته وګورئ رخیوتون ده سره رخیوتون او بل ده خطیئتون خطیئتون او رخیوتون اینه تاسو دا دلته دا د دې ټکی نه منګو جوړو جمع منتهى الجموع څه جوړو دا خبره غوړی یاد ساتئ چې کله دا طریقې په کې ته نه کې نو بیا بل کا قاعده اوس دا برابر نه ده د خطیئه جمع خطایا راځي څنګه راځي نو ته به ګوره چې ګوره دا منګه لاول جمع منتهى الجموع ته برابرو نو دا تا چې کنه په خطیئتون او رخیوتون کې راته دې ته وحدت ویل کېږي یعنی دا هغه تا د کم چې د واحد په کلمو کې راځي نو چې زه جمع جوړوم نو لاول خو به تا حذف کوم چې بیا ما ورستو ګډوډ کین نو دا تا به حذف کوم صحیح شولا دویم ځل چې مونږ د الجموع جوړوم نو طریقه مال راځي چې اولنی دوه حرفونه باندې باندې بسول کومه فتحه ولا کومه نو دا به رخشي ادا بس شي خط شي دریم ځای به الف علامه رجو مونږ د الجموع ولا کوم کنه واښو به دې باندې ها وز دلته کې دریم داراله نو دلته کې دوه حرفونه پاتې کنه او دلته کې څو حرفونه پاتې دوه حرفونه پاتې نو دا بس شي دا رخا ی وو سب شي رخا ی وو او دا بس شي خطا ی او خطا ی او څه شو خطا ی او څه شو دا لپاس شو رخا ی او او رخا ی وو او لاندې خطای او وس کومه قاعده لګ متوجه ده شرائف ولا سوء قائل باين دغه د اسم فاعل قاعده ده د اسم فاعل قاعده ده او دا قاعده سره شرائف ولا قاعده ماته نه معلومه کړه یاره یو کس پاسه ماته شرائف ولا قاعده وای اها ما د څنګه ویلي ما څنګه ویلو ها کې ها لکه ما او تاسو قصه کړو پکې چې هر هغه او یا چې راځي د جمع منتهى الجموع ورستو راشي نو دا او یا دا خالی نه د دوه یا به او یا زائد وي یا به اصلي وي بغیر د شرط نه ما په حمزه سره بدلول څه دي واجب دي او که اصلي وي دا خبر پکې یاد ساتي ګورئ ها دا پکې نه کوئی نه چل ول برا سره نه کوي ها نو دلته کې با دا یا را ل مفاعل نو ورستو کنه ها نو دا بس شي رخا ایوو یو دا یم په سره بل کوم څه نشته پوښوي او دلته کې بدا شي خطا ای او څه شو خطا ای او څه شو دا خطا ای او و دلته کې دوه همزاګان راغلي ایو پکې مکسوره ده نو قاعده رل راځي چې قاعده ورځي وای جائن ولا قاعده راته یو کس وروي پاسه کنه جائن ولا بل کس بوله ها نو دلته د دوه همزه راغلی یو پکې مکسور ده نو د دویمه په پسې سره لګما پیا سره نو څه شو خطا یو څه شو خطا یو څه شو خطا یو دلته د رخا یو چې ده کنه دې سره بجر کومه دل کنه دا یو قاعده به تاسو ان شاء الله بناقص کوی دعیه ولا قاعده سواله دعیه ولا قاعده دله بزم و مرسو بیا ان شاء الله راځو په کتاب کې ورسو دعیه ولا قاعده نه ده
کله چې لام کلمې په مقابله کې یا راشي واو راشي ما قبل د مکسور وي واو بس سره بدلوم په یا سره نو د رخاء د دعیه قاعده د وجه نه بدل شي رخاء وسره شي قاعده ده قاعده له وسره شي د دې سره پوره قاعده نه وسره شه هر هغه حمزه دای نه او دا حمزه نه هر هغه حمزه چې د الف د مفاعل نو ورستو راشي او ما بعد حمزه وي دا یا وي هر هغه حمزه چې د الف مفاعل نو ورستو او د یا نه مخکې راشي نو یا را لکنه حمزه را لاله د الف مفاعل نو ورستو او د یا نه مخکې دا کنه اب مفرد کې دا حمزه د یا نه مخکې نه وي حمزه راغلی ده خو د یا نه مخکې نه راغلی په دې کې سره حمزه نشته ده پوه شو په دې باندې په مفرد کې دا حمزه د یا نه مخکې نه وي راغلی نو دا حمزه په یا مفتوحه سره بدلول سری واجب دي په یا مفتوحه سره بدلول سری واجب دي نو چې دا بدل کما نو دا بس شي خطا یا یو سب شي خطا او دا یار بس شي رخایا یو پوه شو اوس یا متعلق ده ما قبل لري مفتوح ده یا په سره بلکم د قال بعد او جنا قال بعد قانون المختصر برته بیا بر سورج ان شاء الله هر هغه او یا چې متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي او یا متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي دا او یا په الف سره بدلول سری واجب دي نو دا یا په الف سره بدل کوم دا بس شي خطایا ادا یا په الف سره بدل کوم دا بس شي رخایا بس دا قاعده ده نو خطایا رخایا ولا قاعده نو قاعده خو اسانه ده چې هر حمزه چې د الف مفاعل نو ورستو او د یا نه مخکې راشي نو دغه حمزه پای مفتوحه سره بدلول واجب دي خو شرط ور لراده ده چې په مفرد کې بدل یا نه مخکې حمزه نه وی راغلي قاعده خدا ده خدا جوړه چې نو بدی کې بچلول کې کله جوړول کې نو موږ بلاول څه چل کو چې د رخیوه او خطیئه نو به موږ څه جوړو جمع منتهى الجموع به جوړو چې جمع منتهى الجموع موږ جوړو کم قاعده قانون د موږ کې راځي نو اول به جمع منتهى الجموع جوړو او ان په حرفونه په مفتوح کو مفتوح دریم ځای موږ راوستو نو رخیوه رخایو او د خطیئه څه جوړ شو خطایو یو جوړ شو خطایو پوه شو بیا به موږ کومه قاعده وچولوله شرائف والا کومه قاعده شرائف د شرائف قاعده د وجینا دا یا منګه بس سره بدل کړل بامزي سره بدل کړل نو دا څه شو رخائو او دا څه شو خطائو وذا خطائو کې منګه کومه قاعده وچلوله جائن والا قاعده وچلوله داغه نه خطائو جوړ شو دا هو قاعده د برابر شو خدا بل یا مسلم قاعده د برابر ده رخائو نو داغه لپاره موږ کومه قاعده ویله دعیه والا قاعده ویله د دعیه والا قاعده د وجه نه موږ دا واو په یسره بدل کو جو خطا رخائو شو چې دا رخائو شو رخائو کوم ځای مالک راځي رخائو نو دا قاعده برابر شوه حمزه د الف مفاعل نو ستو د یا مخکراله حمزه د الف مفاعل نو ستو د یا مخکراله ابو مفرد کې د یا مخک حمزه نشته نو دا موږ په یا مفتوح سره بدل کو پوه شو په معنی د دې قاعده لپاره شرط ده کړی کنه چې لکه دا با د یا په مفرد کې به د یا مخکې حمزه نه وی راغلی کچر د مفرد کې د یا مخکې حمزه راغلی و نو بیا به دا قاعده نه چلیږي کوم مفرد کې ما ته ګورئ کوم مفرد کې د یا مخکې سره راغلی و راځه د مفرد کې د یا مخکې سره راغلی و حمزه راغلی و نو بیا به قاعده نه چلیږي لکه ګوره شائیتون ده شائیتون دا شاء یشیء باب ده کنه شاء یشیء دا کومه څنګه شولا اسم فاعل واحد مؤنث اسم فاعل واحد مؤنث نو زه جمع منتهى الجموع جوړول غواړم نو دلته کې شین باندې فتحه لګوم کم قاعده لګی چلیږي نواسر او مده زائده والا هر هغه قاعده وای یو کس وروي قاعده وروي کنه دا ولا درې ورځې شوې دي تاسو نه بیا هېرې شوې دا بس یې یادول غواړي ګوره هر هغه ماده زائده د جمع منتهى الجموع په واو مفتوح سره بدلول واجب دي نو ګوره دا موږ په واو مفتوح سره بدل کو نو دا څه شو شوا ادا په دلر کوم د مفرد ده پوه شوي نو شوا ایو ته جوړ شو څه ته جوړ شو شوا ایو نو ګوره لګي حمزه واقع ده د الف مفاعل نو وسو د یا نه مخکې
خو قاعده به بیا هم نه چلیږي دا قاعده به نه چلیږي چې دا شوائیو دا حمزه په یا مفتوح سره بلکې شوائیو وایو بیا پکې قالب او ته شوایا وایا دا نه چلیږي پکې ولی ځکه چې په مفرد کې د یا نمک حمزه راغله پوه شئ په مفرد کې د یا نمک سره راغله حمزه راغله پوه شئ په معنی پرې معنی پوه شئ دویمه شرط د دې قاعدې لپاره دا دی چې په مفرد کې به په څلورم ځای نه وروسته به الف دی راغلی په مفرد کې به د څلورم ځای نه وروسته الف نه راغلی که چېرته په مفرد کې د مفرد په صيغه کې په څلورم ځای کې الف راغلی په څلورم ځای کې الف راغلی هو نو بیا به هغه حمزه به په واو مفتوحه سره بدلول واجبي په څه سره بدلول واجبي په واو مفتوحه سره بدلول واجبي لکه حراوتون نه حراوتون یو ټکی دی حراوتون د دې حراوتون نه د جمع تصغیر جوړوم خو ماله طریقه نه راځي او کو ټول نمک کته د وحدت لري کما پوه شئ بیا بل اولنی دوه حرفونه بس کما مفتوح کما دریم ځای به الف علامه راولم ورستو دوه واونه پاتې شولې دوه حرفونه پاتې شول یو حمزه له یو د سره دسی شو حرائه وو دسی شو پوه شئ به باندې والشرائف ولا قاعده هر هغه مد زائده چې د الف نه ورستو راشي هر هغه حرف علت چې الف دا مفاعل نه ورستو راشي نو دا حرف علت په حمزه سره بدلول تري واجب دي نو دلته کې بدل څه په الف سره بدل کما په حمزه سره نو څه بشي حرائه څه شو حرائه او دا واو د دغه دعیه قاعده د وجه نه ما پس سره بدل کما پارا سره نو څه بشي حرائه څه شو حرائه وذل کې خدای قاعده دا ده چې هر هغه حمزه چې لري د مفاعل نه وروسته د یا نمک کې راشي نو په قاعده خدای چې په یا مفتوح سره بدل کنه لیکن د دې قاعده لپاره شرط دا دی چې په مفرد کې با په څلورم ځای کې واو نه راغلی په مفرد کې با په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو باندې راغلی دلته کې چې ما مفرد ته وکتل نو 1 2 3 4 په څلورم ځای کې په حراوتون کې په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو راغلی په څلورم ځای کې د الف نه وروسته سره راغلی ور نو چې په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو راغلی وو نو بیا به دغه حمزه په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي نو دا به په واو مفتوحه سره بدل کوم نو څه بشي حرا ويو څه شو قال با قاعده موصوله کنه سنا حرا واو یا چې متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي پس سره بدليږي په الف سره دا بس شي حرا وا دغه پويږي وکنه دا قاعده تاسو زده کړله ها ګوره قاعده د مون سره دا ده چې هر هغه حمزه چې د الف مفاعل نو ورستو او د یا نمقي واقع شي نو دغه حمزه په یا مفتوحه سره بدلول واجب دي خو شرط ورلره ده چې په مفرد کې بعد د یا نمقي حمزه نوی راغلی لکه د خطیئه چې موږ جمع منتهى الجموع جوړو نو دا الاول بتا د وحدت لري کو بیا با جمع د الجموع په طریقې سره به خطای او کو بیا د شرایف د وجنه به یا په حمزه سره بدل کو خطای او بشي د جاین قاعده د وجنه به دویم حمزه په یا سره بدل کو دغه طریقه وو پوه شئ کچرتا پدر کبه مفرد کې د یا نمخ کې حمزه راغلی و نو بیا په کې دا قاعده نه چلیږي لکه د شائیتون په دې کې به قاعده نه چلیږي ځکه چې په مفرد کې د یا نمخ کې حمزه راغلی ده په شوائیو کې به قاعده نه چلیږي بس کې په شوائیو کې ولی ځکه چې په مفرد کې د یا نمخ کې سره راغله حمزه راغله دغه شانتي د دې قاعده لپاره دویم شرط دی چې په مفرد کې به په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو نه راغلی په مفرد کې به په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو نه راغلی که مفرد کې په څلورم ځای کې د الف نه وروسته واو راغلی وو نو بیا به دغه حمزه کومه چې د الف مفاعل نه وروسته د یا نمخ کې واقع ده نو دا به موږ په واو مفتوحه سره بدلو لکه حرائیو چې دا جمع د حراوتون ده حرائیو چې دا جمع د سره وز دا حراوتون حرائیو څنګه جوړ شو نو د جمع منتهى الجموع په طریقه باندې چې حرب ولي کې دریم ځای الف علامه راولي رستو الف او واو پاتې شو د شرائف او قاعده د وجنه د الف چې نه د حمزه سره بدل شو حرائیو ته جوړ شو او دا واو د دعیه قاعده د وجنه په یا سره بدل شو نو ست جوړ شو حرائیو وز دا حمزه
د الف مفاعل نورستو د یا نمخ رالاله او په مفرد کې د په الف نورستو په سلورم ځای کې واو واقع ده نو دا حمزه په واو مفتوحه سره موږ بدل کړله نو هاراویو ته جوړ شو او د قال بعد وجه موږ بل سبق نو هاراوا ته جوړ شو لکه دا قاعده ورته یاد شي یاد به شي ته دا ها دا ورته یاد شي دا به خاصه یاد کړئ ها دا قاعده چې دلته کې تاسو ویله په ناقص کې بیا هم د ناقص په ډیرو ګردانو کې دا قاعده به ان شاء الله راځي بل خو شوي بل قاعده دا يسلو والا قاعده صدا يسلو والا يسلو له اصل له بس جو بیا وتا ته خبره خو واضح شي يسالو والا هر هغه حمزه چې متحرک وي ما قبل د دې ساکن وي هر هغه حمزه چې متحرک وي او ما قبل د دې ساکن وي نو دا حمزه د حرکت ما قبل ته نقل کول جایز دي او حمزه حذف کول واجب دي چې دا حمزه د حرکت ما قبل ته کله نقل کو نو بیا حمزه حذف کول واجب دي هو نور دا قانون جوازي دی پوه شو به معنی لکه يسأل ايان يوم القيامه په قران مجید کې شته کنه نو کدا وجوبي قاعده وي نو بیا وسه پکارو يسأل ايان نو يسأل غونه ملګي کنه په دې باندې پوه شو تاسو يسأل ايان نو يسأل حمزه متحرکه ما قبل د دې ساکن وي نو دا حمزه را حرکت ما قبل ته نقل کول او هم جایز دي او حمزه د کول سری او کله د حرکت نقل کول نه نقل کولو کې تاسو اختیار دي او چې یو پیر د حرکت نقل کو بیا حمزه لري کې لکه داسې منی چې دا حمزه حرکت ما قبل ته نقل حمزه ساکنه پاتې کړه او يسأل اوه يسأل نشوي خو شوي دا قاعده جوازي ده خو په دوو صورتونو کې دا قاعده وجوبي ده په دوو صورتونو کې دا قاعده سره وجوبي ده یو دا ده چې په افعال رؤیت کې دا قاعده وجوبي ده افعال رؤیت مطلب دا ده کما مصدرونه چې دي چې هغه د رؤیت سره تعلق ساتي لکه رأى يرى رؤية د باب فتح يفتحون رأى ورأى باصل کې سو رأى يرى په اصل کې سو يرأيو سو باصل کې يرأيو وګوره يرأيو د حمزه حرکت ما قبل د نقل کول حمزه حذف کول واجب دي يرأيو یا متحرک ما قبل متو پایسه ورکه سچو يرى واشه به باندې نو په افعال رؤیت کې دا قاعده واجب ده یا ارا باب افعال نه ارا یری اراءه اصل کو ارا په اصل کې سو ار آیا سچو ار آیا یا حمزه متحرک دا ما قبل د حرف سی ساکن نه حمزه حرکت ما قبل د نقل کو حمزه حذف کو سچو ار آیا یا متحرک ما قبل تو قال بعدونه بل بدلوا ارا یری اصل سره یریو سره یریو د حمزه حرکت ما قبل د نقل کو حمزه حذف کو یریو سچو یوریو یدعو یرمی د وجه نه حمزه ساکن کوا یوری ها نو په افعال رؤیت کې دا قاعده وجوبی ده او په اسماء رؤیت کې دا قاعده جوازی ده په اسماء رؤیت کې یعنی دغه افعال رؤیت یعنی هر هغه مصدر چې دغه د لیدو سره تعلق ساتي لکه دا په بابونه دي یو را یرا رؤیتا ایو ارا یری اراءتا نو دا قاعده په دې کې په افعالو کې واجب ده او په اسماء کې جائز ده په اسماء کې سره جائز ده لکه ګوره مرآتون ده سره مرآتون ولکه حمزه راغلی ده کنه ساکن متحرک نه ما قبل د الف سی ساکن ده کنه نو دې حمزه حرکت ما قبل د نقل کول حمزه صف کول جائز دي لکه دې مرآتون ته میراتون ویل چې دا جائز دي خو کته مرآتون وې نو ته ځکه یا لکه موږ مرآتون امرأة موږ امرأة نو قاعده جائز ده په مرأتون کې قاعده جائز ده خو شو به معنی په افعال رؤیت کې دا قاعده وجوبي ځکه ده چې د افعال رؤیت کثیر الاستعمال دی او کثیر الاستعمال کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي اندازه کا او اسماء رؤیت اسماء کې چونکه ثقل ډیر زیات نه نو لہذا دی کې دا دغه نشته ده دویم د قلب مکانی په صورت کې دا قاعده هم وجوبي ده د قلب مکانی په صورت کې دا قاعده وجوبي ده قلب مکانی په مقدمه کې ما ویل غو زمانه به هر شوی دی یو حرف د بل حرف زیته بوستل دا خبره کته یا لګلا لګانا نو دا د المستغی کې دا دغه لکه تاسو په دې قاعده کې دا وی چې کل خزمور شاذ ده ویل دي کنه نو دی وې چې دا شاذ ما سره منم نو دا دغه وی المستغی والا وی لکه کل خزمور وی شاذ نه دي څنګه شاذ نه دي نو ګوره چې دا قلب مکانی به کېته وګ کنه نو بیا شاذونه ختمي کیږي دینه تاسو تماشا کوئ دا اکل یاکلون چې زه امر جوړوم نو تاکلون وزه امر جوړوم کنه یو به تاکلوا دي بل سره تاخذوا له
تأخذو ده بل سره تأمرو ده بل بګی شازي راولي بل بګی شاشته ها دا نه مو جوړو بس د قدرې شازي نو کل خو مور شازي ها نو ګوره د دې چې کله زه امر جوړو ما ها نو دا امر جوړول طریقه خو مال نه راځي علامه مضارع به حذف کما د دې په دې باندې با حمزه وصلی راولما صبر راولما حمزه وصلی بل په حمزه باندې حرکت بس سوې ما عین کلمه مضمون نه بس ما او اكل او دا بس ما او اخذو او دا بس ما او امور دلته دا کم کتابونه چې تاسو مونږ لري په دې کې پرون چې کوم قاعده مونږ ویلو راس سنزئ ولا قاعده نو په دې کې دا لیکلي دي کنه چې لکه کله کله دا حمزه چې کله ساکنه ما قبل د حمزه نه لو بل حرف متحرک وي نو دا حمزه ما قبل حرکت موافق په فعل سره بدلول جایز دي وای کله کله د تخفیف لپاره د دویم حمزه حذف کول کیږي او قاعده مې په کې نشته وای کله کله حذف کیږي نور خبر زودم طرف ته شین دي ولی جو بیا باول کې دی چې دا شاذ دي او نور کتابونه مو چې شاذ دي نو دا قانون مطابق خدا په کار جدا سوی او کل سبا کار وې او کل ځکه چې کوم قاعده به چلیږي اواز مولا امن والے چې حمزه ساکنه ما قبل د حمزه حرکت حمزه متحرک راغله نو دا او کل او خذ او امور په کارو کرا الهغه پويږي خدای موسیقي ولا ډیرو خیر سره دی هغه وای کنه چې شاز ماس په کیسه منم نو دلته قلب مکانی شوی دی څنګه پکې شوی دی و فاعل عین زده او عین د فاعل زده راغله دی نو د او کل نس جوړ شوی دی اوکل څه جوړ شوی دی اوکل او دلته څه شوی دی اوخ اوز څه جوړ شوی دی اوخ اوز او دلته اور الکه فاعل عین زده او عین د فاعل زده راغله نور پکې مس چل وکړو فاعل عین زده او عین د فاعل زده راغو کنه وسی سلو ولا قاعده خو یاد ده کنه حمزه متحرک ما قبل د حرف سی ساکن ده حمزه حرکت ما قبل نه راغو حمزه صف کوا څه شو اوکل اوکول نو اوکول اوکل حمزه دې لري کړه کنه و خو ما اصلي کړه دا بس شي او خذ او دا بس شي امور یلکه حمزه وصلی بس کله لري کومه دې کله ما بعد متحرک شي یا دغه شي نو چې دا مې لري کو جدا شو کول او دا شو او دا شو امور نو دا قاعده مطابق نشو نو ته خو دې دا شخص دی یلکه پوهیږي کنه اسی په خوېږي را خوېږي یاره ها کل خذ مر نو دا باب افعال دغه قاعده نه یسلو ولا قاعده عام صورتونو کې خدا جوازي ده خو دو صورتونه دي چې پای کې دا قاعده سره وجوبي ده یو په افعال رویت کې وجوبي ده او بل سره په قلب مکانی په صورت کې چې کله قلب مکانی وشو نو بیا به دا قاعده وجوبي لکه کل ویل جایز دي واجب دي او کل ویل ناروا دي او کل ویل ناروا دي پوه بیا په دې امور کې دا خبره ده چې کله دا حمزه چې دا کنه دا امور دا کلمې په شروع کې رالو نو کلمې په شروع کې رالو نو بیا ته قاعده په کې دا مرو ویل واجب دي لکه الله پاک خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای مرو صبيانکم بالصلاه اذا بلغ 7 سنین او کله به مېز کې رااله نو بیا په قاعده بدلول او نه بدلول بیا جایز دي لکه الله تعالی فرمایي مجه کې څه فرمای وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها نو وامر هم ویل جایز دي او مرو هم جایز دي خو کلو واشربوا ولا تسرفوا نو کلو چې نه دا کل کلا کلو پوه شو به معنی یلګه پوه شو ذهن یو بیکار کوي او کنه کوي نو یسلو علی قاعده ایو خو عام اسانه قاعده ده چې حمزه متحرک ما قبل د ساکن وي نو حمزه حرکت ما قبل ته نقل کول جایز دي او حمزه حذف کول واجب دي دا قاعده عام صورتونو کې جایز ده لیکن په دوو صورتونو کې واجب ده یو په افعال رویت کې واجب ده ایو په قلب مکانی کې واجب ده دا قلب مکانی نه خبر چې دا وګي نو ودي سره کل خذ عام صرفیان چې دي ته شاذ ویل کې شاذ وای شاذ خو دې وای کنه چې قانون مخالفي او دلته کو دا قانون مطابق را نقل نه یره که تاسو په قانون چلو کو نه چلو ها خادم وسو دا یسلو علی قاعده نه د دې لپاره یو خبره چې نه کړه دا به شرط په دې کتاب کې نه لیکل خو په نورو کتابونو کې دا شرط لیکل لري چې هغه حمزه چې ساکنه وي او ما قبل د دې حرف صحیح ساکن وي ما قبل د دې سوي حرف صحیح ساکن وي بیا د حمزه حرکت ما قبل د نقل کول جایز دي او حمزه حذف کول واجب دي خو کچرته حمزه د سراغله چې حمزه متحرک او ما قبل د دې مد زائده یا تصغیر راغله ما قبل د ماده زائده یا تصغیر راغلو نو بیا د حمزه د ما قبل د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول څه دي واجب دي لکه پوه شو په دې معنی ها لکه خطویاتن
خطيئة وزن مقروءة وزن مفعولة دا مد پکې زائد ده کنه ده د فاعل هم کلمه مقابله کې ده او افیئس وزن افیعل وګورئ تاسو حمزه متحرکه ده کنه نه ما قبل دلیل ساکن ده کنه او ما قبل دلیل حرف صحیح ساکن نه ده ما قبل دلیل مد زائده راغلی یا تصغیر راغلی نو پدې کې به موږ یې سلو ولا چل نه کو چیر د حمزه حرکت ما قبل نقل کا حمزه حذف کنه نه دا به حاله کو چې کله د حمزه نه ما قبل په سلو قاعده کې دا خبره ده چې حمزه متحرکه ما قبل دلیل حرف صحیح ساکن وي دلته کې ساکن ده خو هغه صحیح نه ده بلکې څه ده مد زائده ده آیا یا تصغیر ده نو چې کله حمزه متحرکه وي ما قبل دلیل حرف صحیح ساکن نه وي بلکې مد زائده یا تصغیر وي نو دا حمزه د ما قبل د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې دوام کول څه دي واجب دي نو دا خطیئه کې دا حمزه په څه تر بدلوم پیا سره او د یا په کې ادغام کوم نو سبه ما خطیئه سبه ما خطیئه او دلته کې دا حمزه په واو سره بدلو او دا واو کې ادغام کو سبه وایو مقروءه سبه وایو مقروءه او دلته کې دا افی اسن ده نو حمزه په یا سره بدل کې او د یا په کې ادغام کې سبه شي افی اسن هغه بوا شو به نو دا هم د یسلو علی قاعده په شان دي دا او بدیګ او پای کې څه فرق دی چې د یسلو کې د حمزه متحرکین ما قبل صحیح ساکن وي او دل کې مد زائده راغلی یا تصغیر راغلی وي هغه پوه شو به معنی بل قاعده چې په دې کتاب کې د اخرنۍ قاعده ده دغه هغه سوال معیار ولا قاعده ده چې هر حمزه چې متحرک وي او ما قبل لري هم متحرک وي هر حمزه چې متحرک وي او ما قبل لري هم متحرک وي نو دا حمزه د ما قبل حرکت موافق فعل سره بدلول جایز دي لکه تاسو سوال لکه تاسو سوال ده نو سوال مئر جوان حمزه متحرک ده کنه لکانو او دا حمزه متحرک ده ما قبل لري متحرک ده نو دا حمزه ما قبل حرکت موافق فعل سره بدلول څه دي جایز دي سوال تسویل سوال ویل او مئر ده جوان ده جوور ویل لکه پوه شوي خلک تاسو سوال له زمانہ نه تاسو سوال له زمانہ نو سوال پاسل کې سوال سو بازو کې سوال لکه پوه شوي نه معنی لکه سوالون سوال کولو نو دا سوال دا واو چې دا خپل اصل نه لري سوال په اصل کې سوال لکه پوه شوي نو د قانون او د قاعده مطابق زموږ سره د محمود او اته قاعده شوي پرون څلور بنګو نن موږ څلور وي خو په مینس کې به موږ ډېر لوخړې وکړلې لکه پرون قاعده موږ یو خو امنه او یو راس ولا قاعده پوه شوي و موږ جائن ولا قاعده وي او اواز مولوي لیکن په مینس کې به موږ قائلون باین ولا قاعده مال کړل او دا غي سره يدعو يرمي ولا هم هل کړل نن سبق کې موږ کله اول شروع کړل نو موږ خطايا ولا قاعده یو ویله لیکن د خطايا په مینس کې موږ جمع منتهى الجموع او شرائف ولا قاعده او د دې سره دعيه ولا قاعده او قال باع ولا قاعده دا موږ ویله صحیح شو او دا غي سره دا بعض کتابونو دا ادا حراب والا نه د جدا قاعده ذکر کړی دا یا په قاعده کې دوه مېسه ذکر کړی دا خدای لګي موږ په شرایطو غاغه ویله بیا موږ یسلو ولا قاعده ویله او د یسلو قاعده په فائدې کې موږ دا خبره وکړلې چې دا په دوه کې وجوبي ده د کل خزمر دا شاذ نه د دې وجه د قاعده قانون مطابق دا سوې لګنه او یسلو ولا قاعده موږ ویله او بیا بلو خطیئه مقروءه ولا قاعده دا موږ ویله او دغه سئله او سوال او معیار ولا قاعده دا موږ ویله جوان معیار قاعده ته مو څه سوال ولا قاعده وي دا بیا چی دا زر واړوي بیا مخکې نور خبره اتره کوو شابه